کوم دینو د اکسو ویلفیر ارګنایزیشن لخوا د یو ټیسټ تابع شوی و. په دغه ټیسټ کې د پېښور ګڼ شمېر طالب علمانو ګډون کړی و. په دغه طالب علمانو کې چې کوم دینو هلکان او جنکۍ هم شاملې وې او دغه ټیسټ پاس کېدو نه پس به چې کوم دینو د انټرویو تابع کېږي او د انټرویو نه پس به چې کوم دینو په مختلف پېښور په مختلف کالجونو کې چې کوم دینو هغې ته به دغه داخلي میلاویږي او دغه داخلي په سکالرشپ بنیاد باندې میلاویږي. نو موږ راغلي وو دلته به چې کوم دا ټیسټ چا ارګنایز کړی دی اکسو ویلفیر ارګنایزیشن د هغې د مشرانو سره هم خبرې اترې کوو او کوشش به کوو چې موږ دلته طالب علمانو سره هم خبرې اترې کوو. دغه شانته کې دلته چې کوم مېلمانه راغلي دي هغوی سره هم خبرې اترې کوو چې آیا دغه اقدام ته په کوم نظر باندې ګوري او آیا دغه اقدام د نن سبا د ځوانانو لپاره څومره ضروري دی او خصوصا طالب علمانو لپاره چې طالب علمان چې چا کوم وس نه کېږي یا کوم تعلیمي اخراجات نشي برداشت کولی د هغوی دغه اقدام ته په کوم نظر ګوري. راځئ چې وشو د هغوی سره خبرې اترې وکړو. زه ډاکټر عقیب شینواری پریزیډنټ اکسو ویلفیر ارګنایزیشن 2016 نه زموږ یو سکالرشپ ټیسټ ارینج کوو. سکالرشپ ټیسټ زموږ میټرک نه بعد چې کوم سټوډنټس وي او هغه میټرک پاس کړي نو هغه ته زموږ پېښور کې او ډسټرکټ خیبر کې مختلف کالجز کې 2 ایئر دپاره موږ سکالرشپ ورکوو. دا ارګنایزیشن 2012 نه زموږ سټارټ کړی دی. داسې سټوډنټس ارګنایزیشن د هغه نه بعد 2016 کې زموږ دا ټیسټ ارینج کوو. اکسو ویلفیر ارګنایزیشن صرف او صرف ایجوکیشن باندې کار نه کوي، هغه ایجوکیشن سره سره په هیلث باندې کار کوي. نن زموږ سره آنلاین رجسټریشن ډېرو خلکو رابطه کړې وه، خو چې زموږ ځینې کسانو سره رابطه وشوه او ټیسټ کې انرول شوي داسې 200 پورې کسان انرول شوي زموږ سره. ځینې کسانو د خپل پرسنل وجوهاتو د وجې یا هغه ایشوز راغلي چې هغه موږ سره انرول شوي نه وو، خو موږ سره آنلاین رجسټریشن کړی دی. نو کوشش مو دا زموږ خپل ټیم به په دې باندې یو میټینګ وکړو. انشاءالله کوشش کوو چې یو بل ټیسټ ورته ارینج کړو هغه کسانو لپاره چې چا رجسټریشن کړی دی نه و راغلي، هغه څه پرسنل ایشوز وو یا ځینې کسان داسې وي چې هغه اوس هم زموږ فیسبوک باندې ایډ روان دی، هغه رابطه کوي. نو موږ اوس ورته دا ټیسټ وروستو کولی نه شو. نو کوشش به مو دا وي په خپل ټیم سره چې زموږ دوباره یو بل ټیسټ ورته ارینج کړو. دا کوم کسان چې پاتې دي هغه دوباره په دې اکسو ویلفیر ارګنایزیشن د طرفه نه انګیج کړو، هغو ته موږ سکالرشپ ورکړو. بیا اکسو ویلفیر ارګنایزیشن دا موږ سره یو ولنټیر بیس باندې زموږ سره ټول ممبر موږ سره کار کوي. زما د شته چارواکو نه د صوبایي حکومت نه دا یو اپیل کوم چې زموږ د کوم اکسو ویلفیر ارګنایزیشن دا ځینې داسې لمحات چې هغه د وجې زموږ پاتې یو هغه نه موږ اکټیویټي نشو کولی. نو په کار ده چې زموږ سره دا کوم ذمہوار خلک دي دا موږ سره هیلپ وکړي، مدد وکړي موږ سره، او دا چې کوم اکټیویټي دي چې هغه باندې زموږ خپل فاینانشل کارونه کیږي هغه د وجې موږ نه پاتې کیږي. نو په کار دی چې زموږ سره دا دو تعاون وکړي اور هیلپ وکړي موږ سره. आज मैं जहाँ पर इनवाइट की गई हूँ एज अ चीफ़ गेस्ट, बहुत फ़ख्र की बात है मेरे लिए कि जिस तरह ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है अरेंज किए हैं, और स्पेशली खुशी मुझे इस चीज़ पे हुई कि यहाँ पर बॉयज़ के साथ साथ फ़ीमेल्स भी हैं जो इस टेस्ट में उन्होंने शिरकत की है. तो इस चीज़ पे मुझे बहुत खुशी हुई है. और स्पेशली फ़ीमेल्स की एजुकेशन के ऊपर मैं बात करूँगी कि आप अपनी घर में खुदारा अपनी बेटियों को ज़ाया ना करें. वो तालीम करना चाहती हैं, उनको निकलने दें, उनको ऐसे जो टेस्ट होते हैं उनके लिए जाने दें ताकि वो फ्री तालीम भी हासिल कर सकें. अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो इस तरह के जो फ्री टेस्ट होते हैं अपनी बेटियों को उसमें शामिल होने दिया करें. और सूबाई हुकूमत से भी ये मेरी दरख्वास्त है कि इस तरह के टेस्ट जो है मज़ीद अरेंज किए जाएँ, ख़ास तौर पर फ़ीमेल्स के लिए, ताकि वो अपनी तालीम जो है जारी रख सकें और अपने आगे की ज़िंदगी अपने नस्ल को बेहतर से बेहतर बना सकें. जयम सज्जद खान अफरीदी, फाउंडर AQSO वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और करंट वाइस प्रेसिडेंट AQSO वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन. सर زموږ ارګنایزیشن چې کوم دی دا جنوري 2012 نه کار کوي. کوم وخت نه چې دغه قبایلي علاقو خلک IDP شو په جلوزو کې میشته شو، دغه د وخت نه موږ د هلې ځلې شروع کړي او دغه ځای نه موږ د ارګنایزیشن روان کړو AQSO ویلفیر ارګنایزیشن. نو هلته IDP سټوډنټ لپاره حال ارینجمنټ وکړل د پېښور والا د مومندو د موږ سبا مخکې نور کالجونو والا چې څومره مطلب زموږ دغه ویډیو هر څوک هم ګوري هغه موږ د ریکوست کوو، کالجز والا ته ریکوست کوو چې مطلب زموږ اکسو ویلفیر ارګنایزیشن NGOs ارګنایزیشن دی. موږ دا چې کوم سټرګل کړی دی دا کوم سټرګل موږ روان کړی دی دا موږ خپل جیب نه کوو. موږ سره داسې ډونیشن والا څوک نشته دی. نو موږ هر چا ته دا ریکوست کوو چې مطلب زموږ سره د ارګنایزیشن کې تاسو भरपूर حصہ او منډه او واخلئ. دا نن سبا ځوانانو لپاره ډېره غټه اپورچونټي ده چې تاسو دلته راشئ او داسې مختلف ځایونو کې دومره ارګنایزیشن راغلي دي، هغه چې کوم ځوانان دي هغې لپاره ډېره غټه اپورچونټي ده چې هغوی دلته راشي خپل قابلیت وښیي او د پېښور ټول نه بیسټ KPK کالجز کې ایډمیشن والی. زما نوم افتاب افریدی دی. زه دلته ایز ا ویجیلیټر او بلکې ولنټیر د خیبر پښتونخوا د خیبر ایجنسۍ نه د تعلق ساتم. د هغې نه چې کوم دی موږ تعلق ساتو او موږ راغلو او دلته موږ چې کوم د سیسټم وکتلو، د دوی چې کوم د سټیپ وکتلو چې دوی د خیبر پښتونخوا چې کوم سابقه فاټه د دوی لپاره چې کوم یو قدم ایښی دی او دوی کوم فیسیلیټیز قبایلو ته ورکړي دي
نو ماشاءالله داسې اپریشیټ کوم او القبایل سټوډنټس ارګنایزیشن چې کوم اکسو ارګنایزیشن دی چې دوی یو سکالرشپ ټیسټ اپورچونټي ورکړه د قبایلو سټوډنټانو لپاره بلکې هر قسم سټوډنټانو لپاره د فیسیلیټي پرووایډ کوي نو دې سره د سکالرشپ ټیسټ انعقاد وشو په دې ټیسټ کې تقریبا 200 پلس سټوډنټس چې کوم د شرکت وکړو او د شرکت سره د ټیسټ مطلب دا و چې را زموږ په قبایلی علاقې کې داسې سټوډنټس اوسېږي چې هغوی فاینانشل پرابلمز وي هغوی ډېر ذهین انټیلیجنس قابلیت صلاحیتونه په هغو کې موجود وي خو بهرحال دوی ته چې کوم د ډېر مشکلاتو سامنے چیلنجز وي نو په دې هکله باندې چې کوم د آل قبایل سټوډنټس ارګنایزیشنز یو سټیپ اوچت کړو چې یو ټیسټ انعقاد وکړو په دې کې زموږ قبایلو او ډېر مختلف قسمه سټوډنټانو شرکت وکړو او دا ټیسټ اپورچونټي چې کوم دا اویل کړه په دې کې چې کوم د آل قبایل سټوډنټس ارګنایزیشنز تقریبا د 2012 نه په قبایلی ډسټرکټ خیبر کې بلکې اکروس کیپی کې دا کار کوي دا نان ګورنمنت ارګنایزیشن دی د ګورنمنت سره هیڅ تعلق نشته دی او